یو کس تپوس کوي چې یو کس حج نه کړي او خلق ورته حاجي صاحب وایي نو د دې څه حکم دی؟ نو که دی دا خوښوي چې ما ته خلق حاجي صاحب ووایي نو دا ښه خبره نه ده، دا د یهودو صفت دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ یہودی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسے کام پر کی جائے جو کام انہوں نے کیا نہ ہو. دی دا خوخی چې د دې تعریف خلکو کې په داسې کار باندې چې هغه کړی نی، نو که ته دا خوخی چې ماته د خلک حاجي صاحب وایي، او بعضې سړی چې دا خپل حاجي صاحب ټکې مشهوري نو چې چاته خبره کوي زه فلان کې ته لاړم نو هغه راته وایي چې حاجي صاحب دا خبره داسې ده، بل سره چې خبره کوي نو هلته بیا دا وایي چې ما ته هغه وایي چې حاجي صاحب دا خبره داسې نه ده. نو هر ځای کې چې ځان ته یو څو ځله حاجي صاحب وایي نو خلک ورته حاجي صاحب شروع کړي. دغه کس ځان ته حاجي صاحب ویل خوښوي نو که حج یې نه کړی نو دا دې آیت کې راځي او دا دروغجن دی. او که نه دی نه خوښوي او خلک ورته وایي نو د خلکو خولې خو سوری دي چا بندي کړي نه دي، بیا د هر چا خپله خوښه ده ویلي ورته. یو کس تپوس کړی دی و یو میل والا دی هغه په وړو کې ملاوټ کوي، هغه سره زمونږ نوکري څنګه ده، جایز ده او که نه؟ وړو کې ملاوټ ښه نه دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د مدینې منورې په بازار تېرېدو، په هغې کې اکثر دکانونه د یهودیانو بعضې مسلمانانو هم شیخ رسول. یو سړی ناست دی مخې ته غنم دي، د غنمو ډېرې دی رشه ده، د الله رسول تېرېدو په غنمو باندې نو داسې پکې لاس نه نشت چې لاس یې دننه کو دننه غنم لوانده خټې راووتل، پورته نه اوچو دننه نه لوانده وي چې داسې دي. هغه کس وایي چې یا رسول الله اصابته السما، باران پې شوی دی، دا باران اوبو ته پرېوتې دي. دا الله رسول ته وفرمایل چې باران پې شوی دی ته ډېرې اوس پړه کړه، دا لوانده غنم خلکو ته وښیه، ځکه چې ګاهک چې راځي د هغه نظر به د غنمو په دې مخ پروزي، مخ خو یې وچ دی، نو هغه به تا سره سودا د دې غنمو کوي، ته چې تله ډکې چابړې ډکې نو هغه به ټول خټې راځي بیا. او بیا یې وفرمایل من غش فلیس منا، چې چا دوکه ورکه چا ده، دې نه مراد دوکه ده ښه، په دې کې ملاوټ او هر یو شی دی حدیث کې راځي، نو هغه زمونږ نه دی. بهرحال دا کار ټیک نه دی، ته چې ورسره کار کوې نو ته هغه ته ووایه چې صاحب دا ښه خبره نه ده، که ستا په وینا عمل وکړو ډېره ښه ده، او که نه نو ته په خپله دا کار مه کړو، نوره مزدوري ورسره کولی شي خو دغه کار د ملاوټ دا مه کړو. یو کس وایي چې انسان کوم نیک عمل کوي د الله په توفیق سره یې کوي، نو چې کوم زما سوال دا دی چې کوم سړی ګټه د حرام وي نو دی به څنګه دته به څنګه د نیکو اعمالو توفیق ملاوي؟ دی د اراده وکړي او غلط کار او حرام دی پرېږدي، نیکو طرف ته د مخکې الله جل شأنه دته اختیار ورکړی. دا اختیار په کاڼي کې نشته، لیکن ته کاڼی نه انسان او انسان نه بلکې حیوان ارادي طور سره یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، غویم چې کوم طرف ته زړه وغواړي هغه طرف ته تللی شي. ته خو انسان یې، تا ته الله جل شانه سر سترګې درکړي، ته په دې خپلو سترو سترګو نه کار واله صلاحیتونه او حرام چې دې پیژندلي دا پرېږده، هغې ته مه لاس کو، حلال اخله، نو بیا به الله جل شانه توفیق درکوي. قرآن کریم کې الله پاک فرمائی والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جو شخص اٹھتا ہے قدم لیتا ہے چې کوم سړی اوچت شي قدم پورته کوي مجاهده کوي نو موږ ورته لارې خلاصو. اوس یو سړی د سره اراده نه کوي د حلالو نو د باره کې الله جل شانه نه دي فرمایي. یو کس تپوس کوي چې سیدانو ته صدقه خیرات او نظر ورکول او د هغې قبلول دا څنګه دي؟ دا قبلولی شي زکات مال ورکولی شي. چې کوم صدقات واجبه دي نو مخکې مسله دا ده چې هغه سیدانو ته ورکول ټیک نه دي، او چې کوم نفلي صدقات دا ورکولی شي. خو نن سبا علما په دې باره کې خبره کوي چې دا هغه زمانه وه چې د بیت المال نه به سیدانو ته خاص فند ورکولی کېدو چې هغه به د زکات نه د صدقې واجبې نه علاوه. نن سبا ورته نه خلک دا ورکوي او نه دا ورکوي، او زیات تر تنگدستی او فقر او نهاري او لوګې تندې په سیدانو باندې تیریږي. نو بعضې حضراتو اجازت ورکړی دی، خو زه ویم چې کوم ځای کې سید دی هغه ته پکار دی چې هغه د چا نه هڅه نه کوي چې ما ته څه راکړي. البته نورو ته پکار دی په محله کې چې چا سره دا سید پاتې کېږي چې دا وګوري چې دا کاروبار یې نشته، بچي نه هر دي، د پیسې دومره نشته دی، وس طاقت یې نشته، نورو خلکو نه دغه کس مخکې کا
په خپله نفلي صدقه کې هدیه عطیه دا ورته ورکړه چې د هغه هغې ته ضرورت نه پېښي. یو کس وایي چې زه پېښور یونیورسټۍ کې سبق وایم او زموږ په کلاس کې بعضې دوستان داسې دي چې هغوی وایي چې سندرې اورېدل ګانا اورېدل دا د حرام نه دي. دې باره کې ته څه ووایه؟ قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. بعضی خلقوں کے داسی دی من یشتری لهو الحدیث جو باتوں کا کھیل خریدتے ہیں، باتوں کا کھیل، اور سندری دا باتوں کا کھیل لے دا خبر لوول بس اشعار عشقیہ سندرغاڑے سڑے زنانا نارینا لگیائی او خلق مستیگی جوش کو جذبہ کے راضی فن و دور کی لیضل عن سبیل اللہ دا د پاره د دې چې د الله د لارې نه خلک ګمراه کړي. کوم سړی چې په دې کې لګیا شي نو بیا د مست پام نی، عباداتو ته پام نی، د الله بندگی ادا کولو ته پام نی. فبشرهم بعذاب علیم. الله پاک فرمایي چې دته بشارت ورکا، زیر ورکا د عذاب علیم. او مفسرینو دی آیت د لاندې لیکلي چې په مکه کې یو کافر نضر ابن حارث هغه تلو فارس ته، او دا نن سبا چې عراق کې دا هغه زمانہ کې په فارس کې کسرا حکومت وکړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنو د آلته لاړو نو آلته نه سې کتابونه د اشعار راړل او بیا دلته یو ډم واغشته په مکه کې وینځه، بیا مجلس به ګرم کو، پاره کې به شراب مو، پاره کې به دا اشعار وی او پاره کې به هغه شراب پراتو او هغه مغنیه او سندرغاړي وګړېدا. په دې باره کې وی دا آیت نازل شوی دی. اکثر مفسرین حضرات د دې آیت په تفسیر کې دا لیکلي نو چې کله په کوم کار باندې قرآن کریم کې یا په احادیثو کې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د عذاب تذکره کوي، دا شی حرام دی ښه چې کوم باندې د عذاب وعید راغلی وي. دې باره کې راځي فبشرهم بعذاب علیم، ان لوگوں کو درناک عذاب کی بشارت دیجیے. دې خلکو د درناک عذاب زیری ورکړي. کله کله ګناه عام شي بیا هغه خلکو ته ګناه نه ښکاري. تاسو وګورئ چې یو زمانہ کې ریډو هغه په کلي کې سم سړی نشو ساتلی، خاندانی سړی ډم سره به ریډو، نای سره به ریډو د هغه په دوکان کې، او چې چا سره به هغه ته به چې دا ډم، او چې چا به اورېدوم نو بیا به په کلي کې نه اورېدو، بیا به چې ته پټي ته ووتو بهر په پوله به ځان ته ریډیو ښیو، ونې لاندې به ناست و هلته به یې غږولو. نن سبا ریډیو بزرګان وکاروي چې بزرګان دي کوم هغه په ریډیو اکتفا وکړي، نور څه ورکاري نه. بزرګ ولې؟ ځکه چې معاشره بدله شو، بیا ټي وي راووتو، بیا وي سي آر راووتو، بیا نور څیزونه راووتل. او نن سبا خو چې کوم نن په هر جیب کې هغه شی پروت دی چې هغه هر څه تیر مات کړي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی دی هغه د یو کس خبره بل ته یوسي او د هغه خبره ده ته راړي، او د هغه مقصد دی چې د دواړو په منځ کې اختلاف راشي، جګړه پیدا شي. د ده څه حکم دی؟ دې ته چغلي ویلی کېږي. چغلي حرامه ده، چغلي حرامه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په دوو قبرونو باندې تېرېدو، بخاري شریف کې حدیث دی. صحابه ورسره یو څو کس، بیا مبارک تېرېدو نو هغه قبرونو سره ودرېدو او وی فرمایل چې دا دوه قبرونه تاسو ته ښکاري؟ صحابه ته وی، صحابه وی چې او یا رسول وی انهما يعذبان، دې دواړه په عذاب کې مبتلا دي. وما يعذبان فی کبیر، او دای څه دومره لویه ګناه کې نه دي مبتلا چې د هغې پرېښول ګرانو. بلا ولینا د الله په نږدې هغه ګناه لویه ده. اما هذا فکان لا یستتر من بوله واما الاخر فکان یمشي بالنمیمه. دا یو کس چې دی د به د خپل بول نه ځان نه بچ کول، متیا دی چې به کولې نو سړي کې بوته راتې پروا یې نه وه. یا یو سړی دی هغه اودس مات کی او پتلون او پرتوک پورته کی او ساس کی په خښتک باندې او په سمون باندې او په پتونانو باندې ساسي، او یا استنجا نه وچي او ساس کی تېنه غورځي. دا عدم استتار من البول دی، دا د بول نه ځان نه بچ کول. دا الله رسول فرمایل چې دا یو کس دا کار کول. او دا بل چې و فکان یمشي بالنمیمه، ده به چغلي خوړه، یو ځای نه به رپورټ بل ځای ته وړو،
او غي به بخپله کې جنګول. نو چغلي خوړل دا د قبر عذاب دی. یو کس تپوس کړی چې وایي د سحر ماښام او ماسوتن په مونځ کې تلاوت قرآن پاک قرات په جهر سره ویلی کېږي او په ماسپښین او مازدیګر کې په پټه ویلی کېږي او د جمعې په مونځ کې په جهر سره ویلی کېږي. دا ولې د دې وضاحت وکړي؟ دا ځکه چې مونږ د خپل پیغمبر او د هغوی د صحابو تقلید کوو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تقلید صحابو کړی دی او د صحابو تقلید تابعین وروستو خلکو کړی دی. مونږ د خپلو اسلافو تقلید کوو. هغوی په دې دوو مونځونو کې قرات په پټه وی د الله رسول، نو مونږ یې په پټه وایو، او په دې دریو مونځونو کې په زوره ویو د جمعې په مونځ کې نو مونږ په زوره وایو. یو کس وایي چې د یو کس مکه ده او بلې وکري او چې کومه فصل او غله زرغونه شو هغه نیم په نیمه تقسیمیږي، نو دا جایز ده او که نه؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې مزارع نه ده جایز او د جمهورو په نزدې باندې جایز ده. یو کس تپوس کړی دی چې یو سورت یا سوره فاتحه هغه 2 ځله وویلی شي نو سجده سهو واجبېږي که نه؟ نو په 2 ځلو سره دا ویلو سره سجده سهو نه واجبېږي، لیکن تاخیر سره واجبېږي چې په بل رکن کې تاخیر راشي. بل تپوس یې کړی دی چې څه کسان مونځ کوي جمع سره لیکن په مقتدیانو کې اقامت چاته نه ورځي، نو امام اقامت کولی شي او که نه؟ او امام اقامت کولی شي. بل تپوس یې کړی دی چې کوم ځای کې د جمعې مونځ نه کېږي په هغه ځای کې د ماسپښین مونځ کېدی شي او که نه؟ او چې کوم داسې بانډه ده چې 2-3 کوره دي او د ښار نه لرې ځای دی هلته کې د ماسپښین مونځ کېدی شي. بل تپوس یې کړی دی چې په قیدي پسې مونځ کېږي که نه؟ او په قیدي پسې مونځ کېږي. یو کس تپوس کوي چې دا نفس څه شی دی؟ د نفس تذکره په قرآن پاک کې مرضی او ان النفس لاماره بالسوء وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ونفس وما سواها. زی په زی قرآن پاک کې د نفس تذکره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث. نفس د انسان په زړه کې دننه یو قوت دی چې هغه ته د مزو د خوندور څیزونه خوند ورکوي. په غیبت کې یو مزه ده، په چغلۍ کې یو مزه ده، په دروغ ویلو کې یو خوند دی، په رشوت کې یو خوند دی مزه ده، په سود کې یو خوند دی مزه ده، په زنا کې او شراب کې او چرسو کې یو خوند دی او مزه ده. نو دا دننه چې تا ته زړه وایي چې دا اوس کا دا نشه وکړه، دا نفس دی. کوم څیز چې تا په خوندونو مزو باندې تیاری که هغه حلال وي او که حرام وي، دا تمیز هغه نه کوي. هغه وایي د خوند شی ماته راشو او د خوند کار کوه، دې ته نفس وایي. او شیطان چې کوم دی نو دا د انسان د نفس نه بهر یو مخلوق دی او د دې مشر ابلیس دی. دا جدا مخلوق دی، د اور نه پیدا دی او دا گمراه دی. دا الله جل شانو حکم نه دی منلی تر ابده پورې دا گمراه دی. شیطان ته الله جل شانو دا قوت ورکړی دی چې هغه د بهر نه د انسان په زړه کې وسوسې شي، لکه څنګه چې ماشي ته الله جل شانو دا قوت ورکړی دی چې بغیر د سرنج د استعمالولو نه ستا د بدن نه وینه راوباسي او خړتم دننه کي. حالانکې هغه سره اوسپنه نه ده، سنبه نه ده، دومره نازک شی دی چې داسې په 2 ګوتو کې ونیسي نو نیو سره مړی ساتي وي. حالانکې دی د خپل خړتم د انسان په دې سرمن کې نه باسي او دننه او هلته نه وینه راکوي. دغسې شیطان ته الله جل شانو دا قوت الله ورکړی دی او دا دې لپاره ورکړی چې د انسان ترقي هله کېږي چې دی شیطان داسې کوي او دی د شیطان نه ځان بچ کړي. او د شیطان نه ځان بچ کول ډېر آسان دي، ځکه چې شیطان څوک مجبورولی نشي. قرآن کریم کې دي ما انا علیکم بسلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. زما په تاسو باندې زور نه چلیدو، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تو وسوسے کی صورت میں تمہیں دعوت دی، تمہارے دل کے اندر بات ڈال دی. دے دا باہر نہ وسوسه زړه ته اچي او نفس دن نه ناسته او د وسوسه قبلولو والا شی د انسان په بدن کې هغه نفس دی. لکه څنګه چې برطانیه یو حکومت دی
او دې شیطان په دنیا کې یا امریکایي حکومت ته واړو واړو حکومتونه جوړ کړي په دنیا کې په نورو ملکونو کې د هغې کسانې په بیه اغشتي هغه د هغې دپاره کار کوي نو چې هلته نه دی څومره خپلې خبرې نافظوي نو د هغې خلکو په ذریعه یې نافظوي دغسې دا نفس د انسان په بدن کې شیطان دپاره کار دی دا په تا کې دی لیکن ته به د د شر نه ځان ساتې او ځان ساتل هم پکار دي او دعا هم د هغې باره کې کول پکار دي بل تپوس یې کړی دی چې دا روح څه شی دی او قیامت په ورځ باندې به روح ته سزا میلاوي او د انسان بدن ته به هم چې د دنیا کې په آخرت کې د انسان مرکب دی د روح نه او د ظاهري بدن او د جسم نه باقي روح څه شی دی زه دې باره کې څه نشم ویلی ځکه چې قرآن پاک کې الله پاک فرمایي ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي دا یهود تانه د روح باره کې تپوس کوي ته ورته ووایه چې دا روح زما د پروردګار او زما د رب یو امر دی بس دومره خبره یې کړي باقي هغې کې تحقیق کول دا یې نه دي کړي ښه نو روح د انسان په بدن کې دی او روح داسې شی دی چې د انسان چې څومره کارونه کوي د روح په وجه کوي بیا روح یو ساده یو د سا سره قایم هغه روح دی چې هغه نیکی کوي او دا روح چې څنګه نفس شر غواړي مزې غواړي دغسې دا روح انسان ته هغه رای ورکوي چې کومه د ده د فیدې او د خیر ده چې خدای پرې راضي کېږي هغه خبرې ورته ښیي دا وحي دا قرآن پاک دا ښې خبرې د واز و نصیحت دا امر بالمعروف دا نهي عن المنکر دا چې قبلی دا روح قبلی او دا معصیت ګناه نشې غلا زنا دا چې قبلی د انسان په نفس کې دا نفس قبلی او چې کله سړی ګناهونه کوي د نفس مني نفس غټیږي روح کمزوری کیږي او چې کله سړی طاعت او عبادت کوي نو روح تکړه کیږي او نفس کمزوری کیږي هغه انسان کامیاب دی چې هغه خپل روح تکړه کړي په ذکر الله سره په عبادت سره په مز سره په روژې سره نفس کمزوری کړي یو کس وایي چې څلور مذاهب دي د ټولو پیروي کول پکار دي او که د یو د ټولو پیروي نه دي کول پکار ځکه چې د ټولو پیروي کوي نو په کوم بنیاد به کوي ته مجتهد او که نه د زه خو مجتهد نیم نو مجتهدین مونږ نه یو نو خامخا به د خپل نفس په خواهش باندې کوي مثلا امام شافعي رحمه الله فرمایي چې د بدن نه وینه راووته نو دې سره اودس نه ماتېږي نو ستا د بدن نه چې وینه راووته نو ته به دا مسله د امام شافعي صاحب د مذهب نه راوالې او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ښځې ته لاس یوړو نو اودس نه ماتېږي نو دا مسله به ستا د امام صاحب په مذهب کې خوښه شي د هغې نه به یې راوالې او ټول ائمه اهل سنت په دې باندې متفق دي چې کله د هر یو مذهب نه د خوښې شی راټولې دا اتباع هوا ده د نفس خواهش او اتباع هوا قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ډک دي چې چا د نفس اتباع وکړه هغه هلاک شو